السلام علیکم عزتمنو. نن سبا ډاکټرانو جنکو سره دغه شانتي کارونه کوي. عزتمنو جنۍ د حمل بیمار شوه او ډاکټر ته لاړله، نو ډاکټر ورسره یعنې څه کار وکړو په دغه دوران کې چې یعنې خاوند ته یې پته ولګېده او ډاکټر سره بیا یعنې څه کارونه وکړ. عزتمنو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نه وي پرېمن درسه زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو هېڅکله خپله مېرمن چې دا نو ډاکټر ته مه بوځئ، چېرته ډاکټر ولګوئ او ډاکټر ته یې بوځئ، ځکه چې عزتمن نن سبا ډاکټران دغه شانتې حرامین ته ناسته شوي دي او غلط حرکتونه جنکو سره کوي. عزتمنو د کلي یوه جنۍ وه چې هغه واده شوله، خلکه پرې ډېره غټه خوشحالي وکړله چې د واده یو 2 میاشتې وشوې، 2 میاشتې بعد یعنې جنۍ حمل واخیستله. حمل یې واخیستو، د جنۍ خاوند ډېر خوشحاله و چې اوس به مې یعنې بچی څه کېږي، ځکه چې او د جنۍ د هلک مور او پلار هم ډېر خوشحاله و چې موږ کره به اوس ماشوم راځي. دې کې چې څه ټیم تېر شولو نو جنۍ یعنې ډاکټر ته بوتله او ډاکټر ورسره داسې حرکتونه وکړ چې جنۍ د ډېره شرمه نه غږ نه شو کولی. ډاکټر ورته مشنګري کړې په یو ځای باندې کېښودله، خو جنۍ به تخنېدله، د ډېرې حیا نه یې غږ نه شو کولی. کله به یې ورته مشنګري په شاته په ملا باندې کېښودله نو جنۍ به هم د حیا نه غږ نه شو کولی. کله به یې ورته په یو لاس باندې کېښودلو، کله به یې ورته په بل لاس باندې کېښودلو، خو ډاکټر غټ حرامي و، هغه جنۍ کتله چې غږ کوي او که نه. عزتمنو اخر یې ورته په خېټه باندې مشنګري کېښودله او جنۍ وتخنېدله او چغې یې کړې. جنۍ چغه کړه، جنۍ سره بهر خپل خاوند ولاړ او خاوند یې سمدستي را دننه شولو او چې ویې کتل نو ډاکټر وله د ښځې نه یې وله لمن اوچته کړې وه او په خېټه باندې یې ورته مشنګري ګرځوله. خاوند یې خپله ښځه پرېښودله او په ډاکټر باندې یې راکېښودله. ډاکټر دومره ذات له ووهلو چې ډاکټر توبه ویسته د خپل ډاکټران او وایي چې نور به زه د جنکو او د ښځو علاج به نه کوم. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.